عاطف صاحب چې دا کم میر سیټ دا خو تاسو له پکارو خدمات خو ماشاءالله تاسو کړي دي هر بچی دي پیژني هر خور مور دي پیژني تاسو ولې ونه درېدې دې سیټ ته د زبیري صاحب چې کوم خدمت دي د دې ولس دپاره د خورې دپاره زما خلک ماته د بیان کړه نو ازمان هم زیات دي کچری ما خدمات کړي نو دا خلک به ما سپورټ کوي او که زما خدمات نی نو که دا خلک بیا ما سره ودرېږي نو بیا به ما نه سپورټ کوي نو ان شاء الله زه به خپل ځان دې خلکو ته سپورټ کوي دغه ځوانان به سپورټ کوي ان شاء الله شفقت لاس چې کوم دی دا به ان شاء الله په دې باندې پروت دي او زموږ ټول حمایت او مرسته مرکزي چې کومه ده دا به کې حاصل وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی ګرانو کتونکو یو ځل بیا کمران شوه ما خو ویلي چې زه به هغه خلکو ته ځم چې چا د دې خورې دپاره خدمت کړی د دې سیمې دپاره خدمت کړی د دې پښتنو دپاره خدمت کړی دي موږ نه یو چهره هیره وه چې هغه عاطف الرحمن خلیل و الحمدلله په لوړسۍ کې داسې وګورې ریګي کې داسې ډېر کارونه عاطف الرحمن خلیل کړي دي د خلیلو دپاره د مومندو دپاره دغه عوام دپاره ډېر کارونه کړي قدرمندو یاره دا میر سټو د عاطف الرحمن صاحب له پکارو چې دی ولاړو یار هر څوک یې پیژني هر بچی یې پیژني هر خور هر مور یې پیژني یو خوا ډېر خفه شوم چې یاره زما هغه سربراح هغه مشر چې د پښتنو دپاره خدمات کړي دي زمونږ خلیل دپاره خدمات کړي دي زمونږ خلیل دپاره ډېر هر څه کړي دي که وګورې تاسو ټسمامرې که وګورې سکولونه که وګورې ماشاءالله دې ډېر خدمات دي دا یو کتاب دی چې په دې څومره خبرې وکړم خبرې کمې دي قدرمندو میر سټ ته پکار دی چې ولاړ دی خو نه دی ولاړ بل مشر مخکې کړی دی هم د دې په سپورټ باندې زبیر صاحب مخکې شوی دی الله دې وکړي چې زموږ دغه مشر هم کامیاب شي او یو جهان مننه کوم عاطف صاحب څنګه یې ښه ډېره مهرباني کاشف بھائی الله دې خوشحاله او آباد الله دې سب ډېر قدر کړي مننه عاطف صاحب چې دا کم میر سټ دا خو تاسو له پکارو خدمات خو ماشاءالله تاسو کړي دي هر بچی دي پیژني هر خور مور دي پیژني تاسو ولې ونه درېدې دې سټ ته بسم الله الرحمن الرحیم کاشف بھائی ته ډېر یو بنیادي سوال وکړو او پکار دا چې زه د دې وضاحت تاسو ته وکړم پرون بل ورځ د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم امیدوار دی هغه دلته کې راغلی او په تاکال کې جلسه کوله نو ویلې چې غلام علي صاحب د ازوی د ټیکټ د ازوی لپاره اخیستو نو پکار دا چې دا یې د عاطف رحمان ته ورکړی وي نو زه دا د هغه یو سیاسي خبره وه چې ویې که په هغه ټایم باندې خو زه دا خبره کوم د ټولو د پېښور اوسېدونکو ده چې الحمدلله پېښور دپاره مونږ او زموږ جومات چې په چا باندې ګوته ایښې ده نو دا یوازې زموږ خبره نه وه او نه د غلام علي خبره وه چونکې هغه مونږ زبیري صاحب مونږ په دې باندې ډېر زیات مجبوره کړو روم ویستو او هغه مونږ د الیکشن ته راوړاندې کړی دی او د پېښور چې کوم لوی لوی شیوخ دي کوم علما کرام دي اعلان کې زبیري صاحب بالکل د الیکشن په کنټسټ کولو کې اړو څه اراده نه وه خو بیا هم د هغې باوجود په دې باندې ډېر زیات مجبور کړو ډېر په دې باندې موږ ډېره خواري کړې وه او زبیر علي صاحب د دې لپاره یو ډېر موضوع امیدوار و دا نه چې دا د غلام علي زوی دی د جمعیت علما اسلام دغه به د دې نه ګیرچاپېره ګرځي راګرځي بالکل ما ته افر شوی ما د جومات د مشرانو په وینا باندې ما هم داخله کړې وه او زبیر علي صاحب داخله کړې وه خو مونږ حاجي صاحب زبیر علي باندې یقیني خبره ده زموږ چې څومره وکلا برادري ده زموږ تاجر برادري ده زموږ عام ولس دی او بیا مونږ په دې خبره باندې ډېر زیات لکه خوشحالي محسوس کړه چې هغه الیکشن ته غاړه کېښوده او ټیکټ ورته مونږ جمع کړو او د زبیر علي صاحب چې کوم خدمت دي د دې ولس دپاره د خورې دپاره زما خلک ماته د بیان کړه نو ازمان هم زیات دي خبر شوی دا هم یم چې دا سپورټ ټول ستاسو دی بالکل زموږ کشر دی الحمدلله او دی چې کله د کوستا کال د ډسټرکټ ممبر دغه ته ولاړو راوتی و 2015 کې چونکې دلته کې هغه وخت کې د سیاسي ډلو انتخابي اتحاد شو زموږ د دواړه یونیکون سره عوامي نېشنل پارټۍ او پیپل پارټۍ مشترکه طور باندې هغې دلته کې دا جمعیت ته پرېښودې او بیا غلام علي ورته په هغه وخت سره دغه هم کړی چې یاره بالکل زموږ د وجې نه لکه هغه د هغې د خو دا پته وه ان پي ته چې یاره زه دلته کې سره د ده نه علاوه بل موضوع کینډیډیټ نو بیا چې حاجي صاحب کله دغه وکړو راغلو موږ سره کېناستو بالکل موږ ورته چې حاجي صاحب موږ انشاءالله مکمل مرسته ملګرتیا دا به که خیر موږ تاسو سره کوو
نو زما خوري چې کوم دی حبیب شاه اوس د ویلیج کونسل انتخاب ته هغه ولاړ دی د جنرال سیټ دپاره او هغه هم لکه الیکشن کنټیسټ کوي نو مونږ چې کله زبیر صاحب مونږ اتحاد وکړو نو بیا ما ضرور ګڼله چې زما خوري لکه دې سره په کتاب باندې الیکشن وکړي او د هغې نه پس چې کوم دی بیا مونږ په جمعة المه کې شامل شو خو زبیر حاجي صاحب په حیثیت د یو ډسټرکټ ممبر چې د کوستا کال دپاره کمې هلې ځلې کړي دي نو که زه تا ته اوس شروع شم نو دا ټایم به د سبا دا ټایم به که شروع شم او د هغې دغه درته بیانوم نو دا به ختم نه شي خو د زبیري کې چې کوم خدمات کوم خاصیت کوم ایمانداري کوم امانتداري الله پاک ایښې ده مونږ د غواړو چې الله پاک دې دا شی هر چا کې خدای پاک وکړي آمین آمین قدرمندو عاطف صاحب خو زبیر صاحب دپاره ډېره خبرې وکړو خو زه به د عاطف صاحب باره کې یو خبره وکړم شپې 2 بجې و ټسمامر خراب شو یاره ګرمي وه او ماشومان هم چغې سورې چالو کړې وې زنانو هم چالو کړې وې عاطف صاحب ته زما د مشر کال وکړو چې عاطف صاحب ټسمامر خراب دی الحمدلله خپله راغلی یو ګنټه کې دننه هغه کار شوی نو زه هم چې دغسې خلیل وي او دغسې پښتاني نو خامخا سپورټ کول پکار دي عاطف صاحب ډېر مینوال دي ستاسو ډېر خلک دي چې ستاسو په انتظار و چې عاطف صاحب به ودرېدي تاسو خو ونه درېدئ زبیر بی دپاره څه پیغام ستاسو چې کم کروڑ دی کم عوام دي د ستاسو مینوال دي هغه خلکو دپاره څه پیغام زه دا یو ډېر بنیادي خبره ده او ډېر بنیادي سوال دی او زما اواز چې څوک اوري ستاسو د دې کیمرې په واسطه سره زه هغې ته دا اپیل کوم چې یاره تاسو د هر سړی خپل ځان زبیر علي وګڼي او د زبیر دپاره کور په کور لکه اجره په اجره جومات په جومات محله په محله باندې کمپین وکړئ تاسو چې زبیر علي ته اوټ واچوئ ستاسو ضمیر به انشاءالله مطمئن وي د هغې بنیادي وجه څه ده د هغې بنیادي وجه دا ده مونږ چې کله زبیر د دې ځای نه کامیاب کړو نو دلته کې د یو یونین کونسل دپاره یعنی 20 کروڑ روپۍ ترقیاتي فنډ هغې سره سکولونه هغې سره درې ټوبیلې دا هغه د یونین کونسل ته راوړي بیا په ډینګي دغه کې په دواو په شکل کې دلته کې چې بابا راغه زمونږ د دې علاقې غریب عوام چې کوم دي په هسپتالونو کې در په در باندې ګرځېدل څوک تپوس ویل نو هغه د جیو په واسطه سره یو आवाज وکړو د پنجاب ګورنمنټ ته او هغې دلته کې راغه زمونږ د دې ولس تیمارداري هغې وکړه مونږ د پنجاب د شهباز شریف دي هغه وخت چې چیپن شو د هغې هم شکریه ادا کوو او هغه یو आवाज یو توانا आवाज جوړ شو او په هغه وجه باندې لکه هغه دلته کې د خلکو خدمت وکړو بل هغې کې چې کوم کسان وفات شوي دلته کې چونکې د پی ټي حکومت په صوبه کې مرکز کې د نون لیگ حکومت د مرکز نه فنډ وروړو 5 لک روپۍ هغه کې چې کوم خلک وفات شوي هغې ته ورسول زه ټایم ډېر شارټ دی تقریبا ټول 20 ورځې د کمپین دپاره مې وویل او دلته کې نه صوبایي حل کې 3 قومي حل کې دلته کې ډور ټو ډور کمپین دا ډېر ګران و نه شو کېدی نو که زبیر چاله ورغلی نی نو د هغې به ترې نوم ډېر زیات معذرت کوو او څنګه چې تاسو ته وویله چې دغسې لکه د ټرانسفارمر نور کارونه دا الحمدلله دا مونږ کړي دي په زبیر کې مونږ دا خاصیت لیدلی و چې هغه زمونږ په معیار باندې بلکل پوره دغه شی راغلی او چې څنګه زه ستاسو په دې کیمرې په واسطه سره د پېښور خلکو ته د پېښور عوامو ته د دې ځای اوسېدونکو ته دلته کې چې کوم خلک یعنې د دې ځای باشندګان دي باسیان دي او هغې دلته کې زندګي لري د پېښور د ښه کولو دپاره پکار ده چې زبیر علي صاحب ته هغې اوټ واچوي او په دې وجه به انشاءالله زموږ د پېښور په مسایلو کې الله پاک ډېر زیات کامیاب راولي ولې چې زبیر علي صاحب ټول پېښور ته رسېدل دا ډېر ګران کار دی ولې چې موږ په خپل حلقه کې ډېر کمپین ډېر ورځې ته به نه وتلي خو دا اپیل ورته کوو چې تاسو د کتاب په نښه باندې د پېښور د میرشب دپاره زبیر ته اوټ واچوئ بالکل جی یا بیا چولو یا نه خو چې تاسو پکې اواز اوچت کو تاسو یې چې واچوئ نو ستاسو خدمات چانه پټ نه دي ماشاءالله کو ګورې سکولونه ګرلز سکولونه سرکاري سکولونه تاسو جوړ کړي دي خدمات تاسو کړي دي نو ستاسو په وساست باندې به انشاءالله دغه زمونږ خلیل دغه پښتانه ضرور سپورټ کوي عطف الرحمن صاحب دغه زمونږ کشر زمونږ ځوان هم ناظمې ته ولاړ دی او امید د رب لرم چې تاسو به سپورټ کوئ او زبیر سره شانه بشانه ولاړ دی د دې دپاره څه پیغام څه میسج دا زمونږ کشر دی او الحمدلله د پلوسی اوسېدونکی دی او 112 د نیبرهوډ نه الیکشن کوي هلته کې زمونږ د جومات کنډیډیټ نشته زه د پلوسی اوسېدونکي ته
د تاکال چې کوم ایریا د دې نه روډ سره راځي هغې ته هم دا خواست کوم چې دا به انشاءالله د زبیر نه کهیري په کار کې په معیار کې کم بني او زمونږ جماعتي ملګری دی زمونږ د جماعت کارکونان چې کوم دي زمونږ د اواز چې څوک اوري ستاسو د دې کیمرې په واسطه سره بالکل موږ به انشاءالله چې سپورټ کوو او د انتخابي نښه پکې ده او زمونږ په 112 نمبر روډ کې چې کوم جماعتي ملګري دي کوم بنیادي ملګري دي کوم زما د ډلې ټپلې ملګري دي موږ هغې ته دا خواست کوو چې دا زمونږ ورور دی زمونږ کشر دی روح الله زمونږ د مشره شفقت لاس چې کوم دی دا به انشاءالله په دې باندې پروت دي او زمونږ ټول حمایت او مرسته او ملګرتیا چې کومه ده دا به کې حاصل وي ان شاء الله عاطف صاحب چې د تاسو په رنګ سوچ نو دغه ځوان به ان شاء الله کامیابیږي او د تاسو په سیاست باندې به ډېر خلک وټونه ورکړي روح الله صاحب چې څنګه عاطف صاحب وي او څنګه کارونه عاطف صاحب کړي دي ان شاء الله دغه کارونه به تاسو هم کوئ او عاطف صاحب چې کومې خبرې کوي په دغه خبر به تاسو هم عمل کوئ ان شاء الله زمونږ ویژن دا دی زمونږ مقصد دا دی زمونږ چې کوم ملګري دي هغه هم د چا نه پټ نه دي کوم چې مونږ سره ګرځي او کوم زمونږ په شا ولاړ دي هغه هم د ټولو خلکو ته معلوم لري زمونږ مقصد د وټونو یا د دې دغه نه دی زمونږ مقصد صرف او صرف د خپلې خاورې د خپل کلي د دې خدمت کول دي زمونږ مقصد د خدمت دپاره دی زمونږ د الیکشن نه مخکې هم خدمات دي زما د دوستانو زما د ملګرو هم خدمات دي د دې الیکشن نه مخکې څومره مونږ نه هلې ځلې او سم مونږ نه کېدی شو هغه مونږ کړي دي خو مونږ وایو چې کم از کم زمونږ د حکومتي چارو کم مونږ سره مرستې کیږي هغه مونږ په خپل لاس کې واخلو او زما د دې دوستانو زمونږ په مشوره باندې د دې جمعیت د مشرانو په مشوره باندې هغه حق چې کوم زمونږ علاقې ته راځي او هغه مونږ په ښځې کې استعمال کو هغه مونږ حقدار ته ورسو او خپل حق چې کوم دی حقدار ته میلو شي نو هغه مونږ ټولو ته چې څومره مونږ پیژني یا څومره خلک مونږ سپورټ کوي به مونږ په دې وجه سپورټ کوي چې هغه مونږ پیژني الله به مونږ سپورټ کوي نو هغې ته انشاءالله زمونږ ماضي معلومه ده زما د دوستانو زما د مشرانو زما سره چې کم جماعت شامل دی یا کم جماعت مونږ سره مرسته کوي هغه هم زمونږ ټول ارادې پاکې دي زمونږ مقصد پاک دی زمونږ چې کم حکومتونه مونږ سره کمې مرستې کوي یا کم مونږ سره تعاون کوي هغه هم مونږ وایو چې په ښځې کې استعمال شي او ښه حد ته ورسي دا نه چې هغه دا مې د ماما زوی دی او دا مې د ترور زوی دی او دا به زه پې رشتهداري پالمه دا به پې دوستي پالمه یا به زه دا چې کوم یو خان دی ما ته پکې ټلیفون وکړو چې دا غله ورکړه نه 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 هغه به هم هر یو شی به د ستاسو په وړاندې وي ستاسو په اکثر انسانیت دی بالکل زمونږ سوچ اجتماعي دی زمونږ کار به چې کوم وي دا به اجتماعي وي او دا به انشاءالله مونږ ثابتو دا به دې خلکو ته ښایو انشاءالله دې ځل که زه راځم او الیکشن کوم نو د دې خلکو په سپورټ به کوم د دې مشرانو په سپورټ به کوم او بل ځل چې انشاءالله زه الیکشن کوم نو به زما په خدمات وي که چېرې ما خدمات کړي نو دا خلک به ما سپورټ کوي او که زما خدمات نی نو که دا خلک بیا هم ما سره ودرېږي نو بیا به ما نه سپورټ کوي نو انشاءالله زه به خپل ځان دې خلکو ته ثابتوم دغه ځوانان به سپورټ کوي انشاءالله قدرمندو نو یار د دې خدمات ډیر دي او انشاءالله داس خلک به سپورټ کوو داس خلکو سره به ودرېږو د عاطف صاحب چې کوم دغه وینا وکړه زبیر صاحب دپاره زمونږ دغه روح الله صاحب دپاره نو ضرور سپورټ وکړئ او تاسو ورکړئ کتاب لا او بیا زمونږ د دغه رور انتخابي نشان پکې دی ضرور ولا ورکړئ مال او زما کیمرمین وسیم جان له اجازت راکړئ چې هر چاته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ والسلام